څومره خلک هم چې معزز دي په دنیا کې ټول را باندې ګران دي خلک مست محمد ټولو کتونکو ته فاروق نواز فاروق لاړ ډېرې سلامونه څنګ کې را سره بغزاده دانش صاحب ناست دی او هغوی سره په څنګ کې زموږ ډېر طنزوازه یو ډېر غټ نوم ظفر خان ظفر صاحب ناست دی او یقین وکړئ چې ذاتي طور باندې زما لپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده زه داسې خلکو په څنګ کې ناست یم هغه خلک چې ما ډېر ارمان کړی دي سره ناست دي نو بغزاده دانش صاحب مخامخ خبرې کول او بیا شعر ویل دا زما په خیال ما ته څه مناسبه نه ښکاري ورځم بغزاده دانش صاحب طرف ته یو شعر یو غزل پکې واورم او بیا په تېره تېره به ظفر خان ظفر صاحب ته بغزاده دانش صاحب ډېره مننه فاروق کول خو ډېر زیاته مننه دی کوم ډېر خوشحال یم نن په قطر کې مې سره ملاقات وشو د وټساپ د لارې د فیسبوک د لارې د ټلیفون د لارې خو مضبوطې اړیکې وي خو نننۍ ناستې ډېر خوندور و نو غزل درته وایم زوړ غزل دی خو بهر ممکن دی چې تاسو نه یې اورېدلي چې بدرنګه شیرن څنګه وي داسې یم نو چې بدرنګه شیرن څنګه وي داسې یم نو پروت په اوسپنه زنګ څنګه وي داسې یم چې بدرنګه شیرن څنګه وي داسې یم نو پروت په اوسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو چې در بند وي ملنګ څنګه وي کب داب نه بهر څنګه وي داسې یم نو چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو ته مې لو یې زه لونګ یم جانانه ته مې لو یې زه لونګ یم جانانه چې لو نه وي لونګ څنګه وي داسې یم نو ته مې لو یې زه لونګ یم جانانه چې لو نه وي لونګ څنګه وي داسې یم نو ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم پروت په شمع پتن څنګه وي ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم پروت په شمع پتنګ څنګه وي داسې یم نو شعر به جانان ته ډالۍ کړو چې دروند پښتون یم خوړنګ یم دانشه دروند پښتون یم خوړنګ یم دانشه تړنګ پیژنې ړنګ څنګه وي داسې مینوالو بغزاده دانش صاحب وایي چې ستا د خولې خبره د باچا یا خو ډېره زوروره د باچا او پچا لږه زوروره د باچا او پچا ډېره زوروره د باچا او دا چې غوښې په لارو کې خرڅېږي دا چې غوښې په لارو کې خرڅېږي دا جنۍ خپله نهره د باچا یو جهان مننه کوم د بغزاده دانش صاحب او ورځمه زمونږ د طنزمزه یو بېتاجه بادشاه ظفر خان ظفر صاحب او ډېر غټ نوم ظفر خان ظفر صاحب یو شعر دی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یو ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه د صدر په مزده کې ظفر خان صاحب هغه د انګریزۍ هغه کتاب کوویل هغه وخت لاړو چې به مونږ ویل چې نه پوهېږي اوس دا واړه دومره پاخه دي په هر څه پوهېږي او ما ته په خیال باندې جانانه میسیجونه کوه زما بچي په انګریزۍ زما نه ښه پوهېږي هغه پرویز خټک هم چې سیو کړی هغه پکې ووایه چې محبوبې راله نمبر را چې محبوبه راکړه کور ته راله ورته خوشحاله شوم خو مور مې ویلې هله دې خور له یو بوتل دې راوړه او چې محبوبې راله نمبر راکړو ما ویل چې ښځه مې پوه نه شي چېرته د پرویز خټک صاحب په نامه مې سیو ډېر خوندور کلام او بغزاده دانش صاحب ناست دی او زړه مې غواړي چې خپل یو شعر ووایم چې د مینې په دنیا کې ستا زما بلا کیسې وي د مینې په دنیا کې ستا زما بلا کیسې وي کراره کراري وه خوندوره غوندې شپې وي زمونږ به په ګوړه په چینی نه خوږېدلې زمونږ به په ګوړه په چینی نه خوږېدلې جانانه ستا د کور به د نلکي اوبه خوږېږي زمونږ به په ګوړه په چینی زمونږ به په ګوړه په چینی نه خوږېدلې جانانه ستا د کور به د نلکي اوبه خوږېږي او بغزاده صاحب تاسو ته ډالۍ چې دا شکر دی چې راغلی
په وجود کې مې سار اغلا واه واه دا شکر دې چې راغلې په وجود کې مې سار اغلا فروخ بیلتان مې د غلم هیت راغلی واه واه ډیر مننه دانش چې موږ داسې نه پرېږدو دا خو قطر ته راغلي دي او یقین وکړئ چې موږ په مېلمستیا زه وایم چې نه مړېږو به او الله دې وکړي چې موږ هغه خدمت او هغه تواضع د خپل حیثیت مطابق وکړو چې د دې په زړونو کې موږ یو مقام جوړ کړي زموږ په زړونو کې خو د دې مقام شته الریډي نو دانش صاحب ته وایم چې داسې غزل به راته وایي چې کم از کم ما نه اورېدلی چې کم از کم ما نه اورېدلی او داسې غزل چې سفر د ژوندانه چې مې روان ساتم پیره واه واه سفر د ژوندانه چې مې روان ساتم پیره یو څوک خو به بیا خامخه جانان ساتم هاي 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 من سفر د ژوندانه چې مې روان ساتم پیره یو څوک خو به بیا خامخه جانان ساتم پیره هغې چې زما لاسو له رومال راوړه نو څه شوه هغې چې زما لاسو له رومال راوړو نو څه شوه زه هم د هغې پوزې له پیزوان ساتم پیره زما په دروازو کې سرټیټي تاجت نشته ډیر زبردست شعر دی زما په دروازو کې سرټیټي تاجت نشته زه دنګې دروازې ساتم واه 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 دا شعر دی اوس بیا شي جی مطلب زما په دروازو کې سرټیټي تاجت نشته زه دنګې دروازې ساتم خان ساتم پیره ورته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا په ده خو زه دا ټول کلی ودان واه 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 څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا په ده خو زه دا ټول کلی ودان ساتم پیره او دا نه چې هغه لاړه ټولې نښې یې تالا شوې دا نه چې هغه لاړه ټولې نښې یې تالا شوې زه اوس هم هغه نښې هغه شان ساتم ډېر ګلاب ساتم ریدې ساتم ریحان ساتم پیره واه ګلاب ساتم ریدې ساتم ریحان ساتم پیره او دانش یم په لاسو کې ګلان ساتم ډېر زبردست یو وړه غونډه کې خپرونه وه د 10 منټو یا د 15 منټو خو تاسو به ترې په دلو دلو خوندونه واخلئ هیله لرم چې ټول به ښاد او اباد او خوشحاله اوسئ د الله په امان